اجر الله ورکوي هغه خو به ځان لري هغه خو به وي خو د عمل صالح هغه ثمرات او برکات انسان ته په دنیا کې ملاویږي لکه د رکوع نه مخکې چې کوم نن هغه مونږه تاسو د حضرت خضر علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام هغه واقعه ذکر کړه هغه واقعه سوا هغې کې چې کوم نن هغه سوا هغه د دیوال هغه اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه وکان ابوهما صالحا نو معلومه دا شوه چې د عمل صالح ثمره چې کوم نن هغه د انسان ته په دنیا کې ملاویږي د عمل صالح ثمره په دنیا کې ملاویږي نو بیا دغه د دنیا دا ثمره چې کوم ده دا خو هغه صرف هغه جلک دی هغه چې کوم الله تعالی د عمل صالح اجر چې ورکوي هغه به په جنت کې او د هغې بدله چې کوم ده هغه زمونږ تاسو د هغې اندازه نشو لګولی لکه یو جلک یو مثال درته ذکر کوم علماء کرام ذکر کوي و یو ځلې چې کله دا جنتیان جنت ته لاړ شي که نه نو یو جنتی به په خپل محل کې په خپل جنت کې به ډډه به لګولي په تخت باندې او د جنت دا میوجات د جنت تا خوشبویانې د جنت تا راحتونه دې نه به چې کوم نن هغه څه کوي لطف اندوز کېږي به نو اچانک د دا جنت په خوشبوداره شي ناشنا خوشبو به پرې راخوره شي او د دا جنت کې به مختلف قسم انوارات په پرې راورېدل شروع شي نو دی چې کله داسې چاپېره ګوري که نه نو د ده په مجلس کې چې کوم فرشتې ناستي د ده چې کوم علمانو حورې د څخه هغه فرشتو د هغې حورو علمانو نه تپوس کوي چې دا څه چلو شو زما په دې جنت کې دا خوشبو د چېرته نه راله زما په دې جنت کې دا انوارات د چېرته نه رالل هغه به ورته وي حضرت خفه کېږم ستا نه یو انسان چې په جنت کې یو درجه ستا نه اوچت دی وی هغه څوک هغه اړخ بدل کړ ډډه یې واړوله وی د هغه د بدن نه د هغه د دې اړخ د بدلولو د وجې نه د هغه د بدن نه چې کومه خوشبو راخوره شوه وی د هغې د وجې نه ستا دا مکمل جنت معطره شو او د هغه د بدن نه چې کوم انوارات راوچت شو وی د هغې انواراتو د وجې نه ستا دا ټول جنت منور شو نو دی به څه کوي دی به ترې تپوس کوي چې دغه جنتي د خو چته ډېر د اوچتې درجې والا ډېر لوی درجې والا دی هغه فرشتې به ورته وایي چې حضرت خفه کېږم خو چې کله حساب کتاب ته شوه که نه وی ستا او د ده اعمال بلکل برابر وو ستا او د ده نیکۍ بالکل برابر وي خو لیکن د وی د تا نه یو ځل سبحان الله زیات ویلی دي وی د دقې یو ځل سبحان الله د زیات ته ویلو د وجې نه هغه له الله ستا نه په جنت کې یو درجه اوچته ورکړې ده وی دا جنت ته معطر د هغه د لاسه شو دا انسان به ارمان کوي چې هو کاش چې یو ځل مې سبحان الله ویلې وې دغه درجه به الله ما ته هم راکړې وه دغه درجه کاش چې مې یو ځل ویلې وې نو دا درجه خو چې څومره مې زیات ویلې وې درجې به مې نورې زیاتې نورې اوچتې وې نو ټیک شوه نو چې د یو ځل سبحان الله ویلو د وجې نه د انسان درجه اوچتېږي نو معلومه دا شوه چې د عمل صالح اجر چې کوم الله په جنت کې د جنتیانو دپاره مقرر کړی دی که نه مونږ تاسو د هغې اندازه نشو لګولی مونږ تاسو د هغې اندازه نشو لګولی خو لیکن الله تعالی وایي فله جزاء الحسنه بهترینه بدله ده نیکه جزا به الله تعالی د خپلو بندګانو جنتیانو ته ورکوي الله دې مونږ ټولو ته را نصیب کړي ښه اگر چې مونږ تاسو څه یو په عمل باندې خو ډېر کمزوري یو په عمل خو ډېر کمزوري یو خو لیکن زمونږ ستاسو ګوره یو اثره شته ښه زمونږ ستاسو یو اثره شته هغه اثره چې کوم نه هغه دا ده چې مونږ تاسو څه کوو یو ځلې یو عالم لیکلی دی وی پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي وی چې کوم انسان لکه شیخ زکریا صاحب په فضایل درود کې لیکلی دی ښه وی چې کوم انسان په ما باندې درود ولسته که نه زه څه چل کوم زه چې کوم نه هغه دغه درود ما که چېرته زما د روزې په خوا کې ویلی زه اورم زه د دغه درودو جواب ورکوم او که چېرته لرې ویلی نو دغه درود څه چل کېږي
فرشتې چې کوم نه الله تعالی مقرر کړي دي هغه درود ماته را رسی. نو علما لیکي وای رسول الله مبارک ارشاد فرمایي وای کوم انسان چې په ما باندې پرس کې لس پیرې درود اولستو وای په دغه انسان د پاره زما شفاعت واجب دی زه به شفاعت کوم. صحیح شوه. نو چې مونږه تاسو درود وو دغه زمونږه اسره ده نور زمونږه تاسو څه دي نور زمونږه تاسو سره څه دي چې الله ته به پیش کوو او چې الله ته به دا وو چې الله دا مې ستا دپاره کړي دي. صحیح شوه. نو عمل ګورې په عمل ګورې ډېر لاندې یو خو چې کم از کم په دغې درود له خو چې زور ورکوو که نه درود له زور ورکوو او درود کې ګورې ډېرې غټې فایدې دي ډېرې غټې فایدې دي او په درود باندې ګورې الله ډېر زیات خوشحالیږي نو صحیح شوه. نو چې مونږ تاسو درود له زور ورکو ځکه سره کتابونه لیکي وایي مجنون چې و وایي دی په لیلا باندې عاشق و نو چې چا به د لیلا نوم اغسته که نه نو په ده باندې به خوږ لګېده نو چې مجنون باندې د خپل مجازي لیلا هغه نوم خوږ لګي نو چې کوم انسان د الله د محبوب نوم اخلي الله به پې نه خوشحالیږي. لہذا درود چې کم نن هغه په کثرت سره وایي اگر چې زمونږ خلقو چې کم نن هغه څه زمونږ خلق لغونته کې د درود نه لغونته کې ځان سایډ ته کوي درود ډېر وایي ښه چې څومره ډېر وایي دومره به ډېره فایده یي ښه چې څومره ډېر وایي دومره به ډېره فایده یي. علما کرام لیکي حضرت تانوي صاحب رحمه الله په خپلو ملفوظاتو کې یو واقعه لیکلې ده. هغه واقعه دا ده یو ځلې چې کوم نه هغه په یو علاقه کې یو سړی داسې و چې هغه به د درود شریف په کثرت سره وي درود شریف وي ټیک شوه. نو یو ځلې د پلار او زوی دواړه چې کوم نه هغه په قافله کې روان دي سفر کوي. نو دا پلار انتهایی سخت بیمار شو او دی حتی ورسېدو چې بس دا پلار وفات شو. نو چې پلار وفات شو که نه نو دغه قافلې والا خو دوه درې ورځې ورسره تېرې کړې خو بیا قافلې والا ورته وي حضرت وی نور مونږ ستا او ستا د پلار بوج نشو برداشت کولی مونږ به دنه په مخې سفر وکړو. دغه پلار او زوی په دغه ځای کې په دغه علاقه کې پرېښودل چې څنګه قافلې والا تېنه روان شو دا پلار وفات شو خو چې څنګه وفات شو که نه او د خپل پلار څخه رالی د دې پلار دا شکل متغیر شو د دې پلار دا شکل چې کوم نه هغه د خر جوړ شو. اوس دغه سړی زر چې کوم نه هغه د محل په دې خوا و شا کې چې کوم خلق کومه آبادي وه هغه یې پسې لړل چې زما پلار وفات شوی دی په ده جنازه کول غواړي د ده کفن دفن چې کوم نه هغه کول غواړي زما امداد وکوئ. نو خلقو چې آپس کې مشوره کوله دی تېنه مخکې رالی چې ویې کتل د پلار شکل متغیر دی پریشانه شي چې دا خو به زما د پلار او زمونږ بدنامي وشي. اوس په دغه کې غم کې په دغه کې فکر کې سترګې ورغلې که نه د مدینې منورې د جانان زیارت ورته نصیب شو. ورته وایي ستا پلار خو به روزانه چې کوم نه هغه ما باندې دومره درود به یې لوستو نن د ستا د پلار هغه تحفه او هغه هدیه ماته نه ده را رسېدلې. دی ورته په خوب کې وایي حضرت سما ډېر د پریشانۍ خبره ده والد محترم مې وفات شوی دی او دغسې کیفیت دی زما د پلار چې کوم نه هغه مخ متغیر شوی دی. وی خفه کېږه ما وی د دواړو جهانو مبارک سردار وی د لاس یې ونیسلم وی راته وی چې راځه ما د خپل پلار څخه دې بوځه وی چې ما هغه ځای ته راوسته که نه وی د دواړو جهانو مبارک سردار وی زما د پلار په دې مخ باندې دا خپل لاس مبارک راښکه دا خپل لاس مبارک کې چې راښکو وی زما د پلار دا مخ ټیک شو او بیا ما ته وی چې خفه کېږه ما وی دا خپل د خولې لاړې چې کوم نه هغه زما په خولې کې کېښودې وی زما دا زړه مطمئن شوی چې راپاسېدم که نه وی چې مې وکتل وی زما د پلار هغه مخ مکمل ټیک شوی و
نورونو درود ګوره چې کمدن هغه ډېر وایي د درود او سلام د درود ګوره ډېرې غټې فایدې دي د درود چې کمدن هغه په عباداتو کې اکثر چې کمدن هغه درود وایي نو یو صحابي دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماته وایي ته چې کمدن هغه په ما باندې څومره درود لولې په ټوله ورځ کې وی صاحب رس کې چې کمدن هغه څلورم حصه درې حصې چې کمدن هغه نور عبادت کوم او یو حصه څه کوم په تاسو درود لولم رسول الله مبارک ورته وی څه چالو کا زیاتې کا وی صاحب نیمه به چې کمدن هغه په تاسو درود لولم وی نه زیاتې کا وی درې حصې به چې کمدن په تاسو درود لولم رسول الله مبارک ورته وی که خوښوي نو نور هم زیات کا نو معلومه ده شوه چې د درود شریف هغه فضیلت چې کمدن هغه ډېر زیات دی نو چې مونږ تاسو دې درود وو درود وو په درود باندې چې کمدن هغه خفه کیږئ ما به پې شرمېږئ ځکه زمونږ هغه د خپل محبوب سره د مینې او د عشق اظهار دی نو صحیح شوه واما من آمن ورچا څوک دي چې ایمان یې راړو وعمل صالحا او نیک عمل یې وکړو فله پس د ده دپاره جزان الحسنا نیک بدله په دنیا کې مونږ به چې کمدن هغه دی معاف کړو زمونږ د طرف نه به دته انعامات او اکرامات ورکړی شي او بل په آخرت کې چې کمدن د الله تعالی د طرف نه په آخرت کې د الله تعالی د طرف نه دقې انسان دپاره جنت دی نو وسنقولو درده چې وبوایو مونږه له دته من امرنا د کار د مونږه نه یسرا په اسانۍ کې څه چلوئ نه به پې فدیهی او نه به پې قتلي بس مونږ به چې کمدن هغه احسان به ورسره وکړو چې ایمان یې راړه بس دا سړی خلاص دی دا سړی خلاص دی په ده باندې هېڅ قسم جزیه او څه ټیکس پې نشته صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور اللهم لا تجعل بيننا شقي ولا محروم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى تلاوة القرآن اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بأخلاق القرآن وارحم علينا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا حلالا وعملا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل
اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم لا تقتلنا بغيظك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من النار. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منك حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.